جی کتونکو څنګه چې تاسو کتئ شئ دې وخت کې مونږ ولاړ یو په رامداس بازار چوک کې د رش د صورتحال تاسو وینئ رمضان را روان دی د هغې نه پیله دا حال دی نو چې رمضان کې به څه صورتحال وي دلته مونږ سره د پولیس والا هم موجود دي ټریفک والا هم خپله ډیوټي کوي خو څوک منلو والا نشته دی چې څوک د دوی ومني ځکه چې هر سړی په خپله ځان مخکې کېدو کې دی یو وایي چې زما ګاډی دې مخکې شي بل وایي زما دې مخکې شي نو د هغوی د ډیوټۍ هم څه فایده نشته دی ته رش تاسو کتئ شئ دوی سره به موږ خبرې اترې کوو چې دلته کې عوام ته څه مشکلات درپېښ دي د ټریفک نه علاوه نو راځئ جی سر رامداس چوک دی بازار چوک کې مونږ ولاړ یو رامداس بازار کې دلته کې د ټریفک ډیر بد صورتحال دی هر سړی د ځان مخکې کېدو په کوشش کې دی تاسو خپله ډیوټي کوئ خو بیا هم نه منل کېږي څه وایې جی بسم الله الرحمن الرحیم بالکل زه دلته سچو یم بالا ماڼۍ کې اجمل حیات نوم مې ده ټریفک بالکل د منډې په ورځ باندې او داسې سچرډې په ورځ باندې دلته ټریفک هیوي ټریفک جیم وي جیم موږ سره د ټریفک والا ملګري ټول لګیا دي موږ سره ښه بھرپور سپورټ کوو مدد یې کوو بلکې دا د موږ خپله ډیوټي ګڼو دا صرف ټریفک والا ډیوټي نه دی موږ ډیوټي هم ده نو تاسو ګورئ موږ خپل ابابیل هم ورته ودرولي دي یو ډسپلن کې لګیا دي او انشاءالله بالکل موږ عوامو خدمت لپاره یو عوامو خدمت به کوو په هر صورت باندې هغه د ټریفک په مدد کې هغه د نور څه کرایم بارے کې نو لازمي خبره ډرایورانو خو تاسو ته پته ده موږ دی ته یو چې تاسو خپل ډسپلن کې لاین کې راځئ لږ برداشت نه کار اخلئ صبر نه کار اخلئ چې یو لاین ولاړ او په دې الټه لاس باندې دا ډرایوران راشي خاص کر د رکشو والا شو نو لازمي خبره روډ بندش سبب جوړیږي جی صدر نصرت شاه باچا موږ سره موجود دی د دې ټریفک صورتحال باره کې دوی څه وایي راځئ اورو جی ستاسو د میډیا والا ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په دې لاره تېرېږئ او د دې روډ حالات تاسو ولیدو تاسو ودرېږئ او زمونږ انټرویو مو وکړو د سچو صاحب انټرویو مو وکړه ته ستاسو ډېره شکریه ادا کوم د دې روډ جي دا یو ورځ نه شوه دا د کال باله میاشتې د دې دا هدي دا بند دي خو دې سچو صاحب ته سلام کوم چې دې راځو د دې کلیپک والا ډپټي دی کوي د پولیس والا حمایتي نیم جی خو د دې حمایتي په دې ما چې دا د دې کلیپک کې او بازار ډپټي دی ورکوي د اله کوڅې د اله مالې دې دلته دې چوک کې دی روزانه چې دا لس جوړ کړي نو دې ډپټي به ځای پرېږدي چې چوک کړي نو زه د دې ډېره شکریه ادا کوم د دې چې دا د پولیس والا هم دی عوامي خدمتګار هم دی رمضان را روان دی د رمضان نه مخکې د ستاسو وینا په مطابق چې 12 میاشتې دا روډ بند وي رمضان دپاره عوامو له څه ویل غواړئ جی زما خو یقین نه راځي چې دا رمضان کې کولو شي دا به نور هم بندېږي دا ګاډو والا دي کلیپک والا دی رسکو والا دي چې دوی خو یو لین باندې راځي نه یو خو دوی سره لیسنس نشته د 15 کالو ماشوم هم رشتې ته ناست دي داسې موټر والا غواړي هغه خپل بچي له ګاډۍ ورکړي نو بې طریقې راشي دلته کلیپک بند کړي او د عوام ته مسایل جوړ کړي او دا مسایل زیاتل د مونږ دکاندار ته دي چې د مونږ دکانونو ته بیا ګاهک نه وړېږي د دې لش په وجه د مونږ دکاندارانو ته ګاهک نه وړېږي نو د دې چې دا مسله ده چې مونږ ته د دې چوک مونږ اس پي کریپک ته اپیل کوو او بار هم ورله ملاقاتونه هم ورته دې چوک بالا کې دلته د کلیپک نفري کمه ده او روډ پې ډېر زیات دی نو دا دوه کلیپک والا هغوی دا مسله نشي حل کولی جی دا زه ورکوټ ایلوي شوم جی او د کله ناکله زم روزما او د عمل دپاره زه ډیپټي وکړم نه ماله ټریفک والا او نه قانون دي نو ماله تنخواه نه راکوي زه بي سبیل الله دلته ورېږم دا روډ روزانه زه کولاوم د شپې 8 بجې او د 9 بجې زه دې چوک کې ولاړ یم او ډیپټي کوم دې خوا هم ګاډي بند کړم یو روډ کولو شي بیا دا بند کړم دا هم کولو کړم هغه هم بند کړم هم کولو کړم نو موږ دا وو چې دا ټول وران شي او دا روډ موږ له کولو کړي او هغه روډ هم کولو کړي بیا به موږ له به امن شي دا ټول بیا به ټول ګاډي په یو طرف ځي د زموږ به لاره به ټوله کولو شي جي موږ دا درخواست دی
جی کتونکو د رامداس بازار چوک کې ولاړ یو د ټریفک ډیر بد صورتحال دی. مقامي دکاندار سره به خبرې کوو چې دوی ته د ټریفک د دې رش نه څه مسلې در پیښې دي. مونږ دکانداران وګوره دا کوټپاټ وګوره دا وګوره خالی دی که نه او هم دې که مونږ سره زیاتې کوي والله هغه ګراني ده چې یو ګراني ده اوړه نشو اخیستی بینونه نشو داخله کولی دلته دې بوځ یا پرچم چې جرمانې او دغه ورکول ټریفک والا ابرو راغلو یو هغه پورته کو یو زه پورته کو د خدا پولیس کې ولا د زوی همداسې را پرېښو بیا مونږ هلته ډي سي پي صاحب ته وویلې نو ډي سي پي صاحب زه همداسې را پرېښوم د ده دا زوی چې کوم دی دا 3000 روپۍ جرم کو هغه 3000 روپو کې 1000 روپۍ ما ورکړي لکه دی راغوستی دی نه رسید مسید پاته نه هغه دی ته پاتې تا ته لکه تا رسید درکړو رسید یې کچارو کې واغشتو تېنه او دنه 3000 روپۍ واخېستې او 3000 روپو کې 10000 روپۍ ما دله ورکړي ها هغې نه دا رش چې کوم موجوده چې کوم رش جوړ دی دا د کال 12 میاشتې یو شان په دې بازار باندې رش وي دا ټیم د بازار ټریفک اهلکار نشته خو دلته په چوک باندې رش زیات دي ټریفک والا وي موجوده وي هر ټایم دپاره وي خو لکه دی دا رش چې کوم دی دلته زیات دي دا څلور طرفه دي دلته بله لار نشته چې په بله لار لاړ شي د دې وجې دا رش زیات دي نو بس څه داسې نه کېږي دا دپاره دا دي که نه چې دلته ټول ډاکټران دي ته اوسه دې منډه ډبګري ګارډن پورې لاړ شه په مین روډونو باندې دا ګاډي ولاړ دي دې دپاره سم ني غریب دپاره هر سره یې تکړه دی مالدار دپاره سم نشته ښه موټر یې ولاړ دي ښه باقاعده ټوډیان کرولې هر څه ولاړ دي که غریب سړي چېرته ریړو دو لا والا په بله اړوي که رشکې والا ودرېدو هغې علم پرچه ورکوي که موټر سایکل وایي د ایله بېعزتي کوي او ګډ والا ته څه نه وایي ته ډبګري ګارډن ته لاړ شي اوس بیا وګوري نو بیا پته لګي چې کوم دی جی زمونږ رامداس چوک کې دکان دی زما نوم حضرت حسین دی دلته کمیټه والا جی روزانه راځي روزانه تنګول کوي ټریفک والا راشي کسانو چت کې هلته جرمانه شي نو د دې به څه لار کېږي چې مونږ هم مزدورای ته ناست خرچې دي مزدورانو خرچې دي دلته مونږ جی دونه نه ګټلي دونه چې دی نو دی له ورکو ټوله ورځ هم جی ماته شي ټریفک والا په څه دغه کې ستاسو نه پیسې غواړي نو به جی راشي دا ټول بازار نه اوچتوي کسان ټول بازار نه غټ نو به جی حکومت ته جی حکومت سره خو نه کېږي جی مونږ خو غریبانان خلک یو جی زمونږ تپوس جی نشته دی جی دا تاسو راغئ که نه په دې 500 کالو کې دلته څوک میډیا والا نه دي راغلي دلته صرف جی تاسو راغئ د رامداس چوک کې د دکاندارانو زیاتر وینا را چې ټریفک اهلکار موږ سره زیاتیانې کوي ټریفک اهلکار خپل ډیوټي صحیح نه کوي د هغې په ځای باندې عام ډسټرکټ پولیس لګیا دی د ټریفک روټ سے سنبھال کړي دي په رامداس بازار کې دکانداران وایي چې موږ سره د ټریفک اهلکاران زیاتې کوي موږ روزانه بوزي پرچه کوي هم نو دوی نه تپوس کوو چې دا څه خبره ده او څه صورتحال دی جی السلام علیکم دا جی دلته کې به زمونږ کله ناکله بار پاتې شي بس په هغې تنګول کوي او بله خبره ده چې هر ورځ راځي او فوټپات خالی وي هر یو شی خالی وي او هسې بیسه سړی اوچت کي اوس بله ورځ د ما زوی بوتلی و 20 بېګونی بوتلی دی چې بوتلو هلته یې بیا کېنولو او بله خبر ده چې هلته یې بوتلو نو ټولې 2,000 روپۍ جرم کو مجسریټ چې کم دی هغه د 9 بجې په ځای تقریبا 1:30 بجې 1 بجه راغو چې راغو نو هغه زوی مې ورته چې دا اوس زمونږ د کار ورځ هم ده زه هم دوکاندارۍ له مهرباني وکړئ زه به لاړ شم او هغه ټریفک والا ورته ځه وایي ته لاړ شه چې کله راغو نو هغه 15,000 روپۍ خلک یې 2,000 جرم کو هغې 15,000 روپۍ جرم کو نو هغه ورته خپل شناختي کارډ هم پرېښو همداسې ترې راغو چې 15,000 روپۍ خو زموږ وس کې نشته دا خو موږ ته ټول د ورځې 2-3,000 روپۍ مزدوري وشي او نه شي او دوی له 15,000 څوک ورکولی شي که نه حکومت نه دا مطالبه کوو چې کله دې ډیوټي صحیح ورکوي دا ګوره چوک هر وخت بند وي مونږ په خپله دکانداران پاسو دا چوک کولاوو ټریفک والا چېرته نه وي چېرته چا سره چیس کې لګی چا سره لګی روټۍ خوري چا سره تماچې لاس کې نیولي ته به وایې چې دلته کې به دوی پسې طالبان راځي ټول په یو مخ مردارۍ ښکاریم نه چې کله مونږ روډ کولاو کړو را به شي د دروغ اخوا شي او دې خوا شي دا د دې کار دی زموږ چې دا ټریفک والا ډېر زیات تنګول راغشتي دي ټریفک والا چې کوم دی هسې بې سره شي دلته ودرېږي او دکانداران اوچت کړي ځان سره بوځي چې هلته لاړ شي 5,500 روپۍ جمع کړي او بیا چې کوم دی نو یوې 2 پورې 3 پورې دوی بیا را پرېږدي
دا څه انصاف دی؟ دکاندارانو پکې څه ګاډي ودرولي ټریلې پکې ودرولي دي چې هغه دیو راشي ټریفک والا څه کار دی چې دکاندارانو چتوي. د ټریفک والا خو دا کار خپل روډ د سنبال کړي. دکاندارانو سره د سوی مجرا شي دکاندار روچت کې لاندې راکوشه یو تم وي بل تم وي خو چې کم دی نو بوزي دلته ګنټه 2-3 پم تېري کې بیا پیرام شي او بیا روزې لار شي بیا یوې پورې 2 پورې ناستي. دا څه انصاف دی؟ زما نوم محمد عمر دی او موږ دلته رامداس کې کار کوو. مین رامداس بازار دی او دلته ټریفک والا راشي موږ ته وایي چې یاره تاسو راځئ بس لکه یعنی نه جرم وایي چې یا څه جرم دی یا څه نه دی بس راځئ یو کس راځئ ډایرک هم روان کې ګاډي کې کېنئ بس هلته کې پرچه شي بیا په ضمانت روزو نو چا خبره چې ورځ دلته هم ماته شي او بیا په سبا کچارو ته لاړ شو نو یو ورځ کچارو کې هم تېره کړو. کچارو کې داسې تېره کړو 8:30 بجې لاړ شو 2 بجې ډي سي راځي او 2 بجو پورې هلته ولاړ یو په ولاړه باندې کاري نو بس مونږ نور څه نه وایو. صدر صاحب زموږ شته دی او بس زموږ خو صرف دا مطالبه ده چې یاره بس مونږ ته یاد مونږ ته حدود وښیي چې ستاسو دې حدود نه راوځئ نو بس تاسو ته به مونږ څه نه وایو یا دې نه تاسو راوتئ تاسو به جرمانه کیږئ نو مونږ ته هغه هم نه وایي که نه جي بس ډایرک وایي راځئ نو مونږ خو دا مطالبه ده چې یاره مونږ ته یو حدود مقرر کړي مونږ به په هغې باندې خپل رد عمل کوو. بیرونی رمداس دی او مونږ له جي مونږ دکاندارانو له ډېر شکایت دی د دې رشکو نه. روډ ښه کولو روډ دی هېڅ قسمه دغه نشته خو مسله دا ده چې دلته کې ټول ټریفک جامې د رشکو د لاسه او قطار لګېدلی وي نه ته سکول ماشومان تلی شي نه ته چې دی لیډیز زنانه تلی شي موږ ته ډېر مشکلات دي او لارې لاروله زنانو له ماشومانو له او حتی دا سپینګیري چې کمزوري دي او معذوره طبقه دي هغه هم نشي تلی ټول مشکلات او دغه دي د رشکو د لاسه. برای مهرباني موږ له د دې غم وکړي نو جی دا خو د ټریفک والو مسله ده جی موږ ډي سي پي ته آی سی پي ته دې ته چې دی موږ اپیل کوو دغه کو درخواست کوو چې دې باندې لږ غور وکړي او دا مسله حل شي. ورځ په ورځ زمونږ د رکشو والا سره لانجې او مخې راله دوکانونه بندې کړي او رش او ټولو سره هغه خلک دي چې کم د کلو بدماشان او دغه دي دلته راځي بیا لانجې کوي او دمکې هم راکوي. موږ حکومت ته دا خواست دی چې دې مخنیوی دې وشي یا دې موږ له آی جي ټریفک یا موږ له نور حاله احکام د دې سکوټي راکړي چې زموږ حفاظت کوي او د بازار دا روډ کولاوي هر وخت کې 24 ګنټې بند دي. بازار شپاره کې دا چې د رکشو والا دونه پریشانی جوړه کړې ده پوه شئ موږ ایچ ال هم خوا خاص کوو او ایس پی ال هم خاص کوو نه ګاهک راتلی شي لانجې را سره کوي تمانچې راوباسي به دا خبرې دي پوه شئ خو بازار ګورو ډېر رسې جوړ کړی دی نه ډېر تکلیف دی ګاهکانو له تکلیف دی ګاهک نه راځي پوه شئ نه ځي ګاډی هم نه ودرېږي ګاډی مخکې ودرېږي ګاهک نه دغه کېږي پوه شئ بس دا خبرې باجي په مطالبه ده چې ایچ ال هم خاص کوو او ایس پی ال هم خاص کوو چې دوی عذاب نه من خلاص کوي دا دې منې چې دلته نه پېښ دا خبره ده. دکاندارانو ته چې کم مشکلات دي او ټریفک کې هلکارې تنګۍ بچای د دې چې دوی له د روډ آزاد کی او ریلیف ولور کی د هغې په ځای لګیا دي دکانداران اوچتئ. ډي سي صاحب ته څه ویل غواړئ او څه مطالبه کوئ؟ موږ ستا د میډیا والا بیا هم ډېره شکریه ادا کوم چې زمونږ د دې بازار سلوې موقع او د یو ال دکاندار فعالیت تاسو واورېدو. مونږ ډي سي صاحب ته وایو چې اے سی صاحب دلته راشي او دکاندار 10 روپۍ یا 15 روپۍ زیاتې اخیستې که نه نو داسې په زور یې ونیسي ته به ډاکوی نیولی دی په زور یې ونیسي او موبایل کې یې واچوي نو دا دکاندار سره ډېر ظلم او زیاتې دی. دوی په خپله د کلونو روپو کرپشن کوي. اے سی صاحب کو فلوٹ والا دی کمیټۍ والا دی هیلت والا دي دا دکانداران یې مونږ دومره تنګ کړي وو که نه مونږ د دوی ته مونږ دا خوان ښکاري او ټولو نه لوی دا خوان دا دي نو مونږ دوی ته اپیل کوو چې دکاندار له راځه د بازار سدله په عزت باندې یو دکاندار له ورځه نو چې بیا مونږ لانجې کونجې مسلې وکړو بیا وایي دا سرل صاحب زیاتې کوي. اے سی ته کمشنر صاحب ته کمیټۍ والا ته ټریفک والا تاسو د دکاندارانو ولید څومره ظلم کوي رسید نه ورکوي جرمانې تیر دي هلته بوځي 4-5 ګنټې حوالات کې واچوي بیا ورته 5,000 روپۍ راکړه چې پرېږدو
نو دا دکاندار سره ډېر ظلم او زیاتې دی پاتې د دې لس پاله کې دا د کلیپک والا ذموالي ده چې دا چوکونه او لس پکونه دا د دکانداران خپله دا چې د شپې راشئ او د دې د حل وګولئ دا زمونږ یو ورځ نه راځي د کال 12 میاشتې دا لوس بند دي په دې کلیپک ډېر زیات دی رشکې والا دی موټر سایکل دی موټر دی دا بالې بسونه دي نن سبا ښار کې بالې بسونه نشته ټول ښار کې بس نشته او زمونږ په دې روډ د بالې بس دی مونږ چې څونه وکتل نو ټریفک اهلکار به چېرته کې یو موجود وي ډسټرکټ پولیس لګیا دی د ټریفک والا ډیوټي کوي ته بیا اخره کې بیا هم د پولیس والا ډېره شکریه ادا کوم چې د کلیپک ټیپسي پولیس والا ورکوي د شیشو صاحب په خپله ورکوي ته چې خپل پولیس والا وي ته د ده شکریه ادا کوم چې د پولیس والا مخالف یم خو د دې پولیس بالا معنی تاڼې چې دی که نه ته د دې ډېره شکریه ادا کوم چې دا ډیپټي دی کوي او د کلیپک انجام دی ادا کوي ډیپټي دی ادا کوي چې ټریفک ایس پي ته او ډي سي صاحب لا اخري څه پیغام ورکوي ایس پي صاحب ته پیغام ورکوم او ډي سي صاحب ته هم پیغام ورکوم چې مونږ دکاندارانو سره چې ستا کمیشنر یا ستا کلیپک والا راځي نو د بازل یو اتنا دکاندار تاجر د ځان سلالي او په دکانونو ګرځي دا نه چې اوس یې صاحب راځي دومره هغې سره خو 400 پولیس والان مخکې وروسته اپریشن لري او دکاندار مړی نه راکوشه نو زه ورته یم چې دا کار مه کوئ د دکاندار هم عزت دی تا نه به هر دکاندار دي زه چې ایسي صاحب ته ویم تا به سرکاري نه چې خپله د نبي علیه السلام سنت پوره کوي خپله مزدوري کوي بچوله نو د هغه دومره به عزتي مه کوئ چې په عزت باندې به چې اپیل ورته کوم بار بار ورته همدلدانه اپیل کوم چې دکاندار سره په عزت ملاویږئ جی کتونکو تاسو وکتل چې په رامداس بازار کې کم قسم مسلې دکانداران ته درپېښې دي د ټریفک صورتحال بدتر دی دکانداران تنګ دی ټریفک د رکشو نه تنګ دي دکانداران وایي چې موږ له ګاهکان نه راځي کیمرامین طفیل احمد سره رارینا ګل پیام هیور پیښور